اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو مینوالو السلام علیکم زه تاسو قربان یم سبحان د کوهټیان نمبر 2 مونږ تاسو مخکې یو ویډیو بل شیر کړی و چې دلته کې د دې د ناکاسیاب د لپاره کم سکیم شو هغه منظور شو په هغه باندې دوباره کار شروع شو نن په دې موقع باندې موږ دلته کې حد برابرۍ کېږي د بیانې د لپاره هغه دغه جوړیږي لګیا دی چونی مونږ چورې کېږي په دې موقع دلته کې موجود ملک شهاب خان موجود دی سابق ناظم د سوکانو نائب ناظم احسان الله خان موجود دی او د سوکانو مشر او سابق ایم پی خالد وقار چمکنی سے هم موجود دی راځي ما سره چې هغه نه دا تاسو راته او سر د کوهټیان نمبر 2 د ناکاسیاب ډېر لویه مسله وه په دې دا کې د فنډ رول او دلته کې دا کې تاسو هم په دې کې موجود او تاسو د حد برابرۍ کې حصہ وشته په دې موقع سره تاسو تاثرات دي بسم الله الرحمن الرحیم دا کوهټیان نمبر 2 کې د ناکاسیاب مسله ډېر وخت نه ده ما خپل وخت هم په دې باندې کار کړو خو هغه سره مسله حل نشوه د ځمکې لیول یو طرف سره او بل طرف ته ویسي دي نو موږ د خوا ځندې وته وي هغه طرف ته موږ او بو باسو نو هغه لپاره لارج کومه د دې چوړې په کاغذاتو کې ډیره زیاته ده خو موږ باندې خلکو تجاوزات کړی دي او ټول ځمکې ګیری کړی دي خو بهرحال موږ چې کوم زمو زموږ ټول د الله دي چې نن په کوم ځای کې لشي نو هغه موږ د مرګورو د خواهشاتو مطابق چې هغه د باندې علاقې ته فایده رسي عوامو ته فایده را اجتماعي کار دی لارم په کولاویږي د وګړو مثلا په حل کې خلکو نه تکلیف مخوا کې نو موږ خپل د لارې حدودات تعین وکړو 15 فوټ د مسلک نه یو طرف ته 15 فوټ بل طرف ته چې کوم کې خپل پټي راتل نو هغه د لپاره موږ حد برابرۍ کو چونم پکې واچولا او مرګور ته میجات وکړو چې دا اجتماعي کار دی فلاحي کار دی د عوامو د فایده کار دی نو موږ ته بالکل تاسو کوم کې لختې تیروي کله ټول پټي ضروري ټول پټي ریسارګي خو لار کولاو کې یو لختې تیر کې چې عوامو ته تکلیف نیوي او مسله حل شي او خلک کوم نو خوشاله شي او تکلیف ختم شي سر نن دغه لګیاره د تاسو لګیوي چې حد برابرۍ کوي دغه لپاره ناکاسه لپاره دلته کې خالد وقار خان موجود او ملک شهاب خان موجود دي نور کسان هم د دې پټو مالکان موجود دي تاسو په دې خلکو ته بسوي دي خوش قسمت جدي د خدای پاک دا کار وکړي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ډیره مهرباني محمد بھائی دا څنګه تاسو ته پته ده دا زموږ ډیرینه مسله و او الله پاک ډیر فضل وکړو موږ سره د دې پټو ول ډیر زیات مرسته وکړه اجنه امجان او شیردل اجي صاحب خالد وقار صاحب ټول سره مونږه فردن ملاقات کړو او غي مونږ ته دا ویلو چې بيد د کلی مفاد خبره ده چې تاسو څومره ایریا په کاری خو مونږه چې کم سرکاري حدود دي هغه تقریبا 50 فوټ راتلو خو مونږ خپل مینس کې سنټر کې 30 فوټ واغست او د حد برابرۍ موکه ان شاء الله زمونږه مسله خو دې حل کا او خو دې ته منظور حسابانه به 100 راځي په دې باندې به کار شروع کیږي نو دا مونږ د پاره یو ډیره د خوشحالي خبره ده او ډیر اهم شو ولې چې د دې وجنه ټول غریبانو کورونه دي او وبو په ځای ولاړ وي تاسو کدي مالت کې سر یو کینو هر یو ماشوم د تور جړې وته چې کم دې تکلیف ته ول او بو ولاړ یې سی پیج لاندې زمکه تزي او مکه او بچ کم نه واپس د ماشومان سکی دغه د وجنه بیماریږي کلوي دي کواړه دي ټول په بیماری کې مبتلا دي نو ان شاء الله اوس په د مسله حل شي نو دې سره به ډیر د الله فضل وشي او دا ټول مسله چې کم د کلی نیم کلی وبس کم دي په دې سایډ باندې بشي السلام علیکم جی ستاسو د باندې په دې کې د خلکو د مفاد لپاره دلته کې لختې راکېږي او تاسو هم په خپل ځمکه لختې ته کا ورکا نو تاسو ولغړی ټول نه پهله خو زموږ د ټولو مشرانو شکریا چې دی یو ډیولپمنټل انیشیټیو واغستو او د دې ناکاسي خو تاسو په پته و چې لکه ډېر ناکاسي د وجې د ډېر خراب وو او که خیر دې زموږ لکه یو فوټ د ځمکه وکړه راغه نو د خلکو ډیولپمنټ لپاره راغه او دا موږ ته نقصان نه دی لکه د خلکو فائدې لپاره دی امام صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام دا راته وی جی چې دی وینې جوړېدو سره دی نالې جوړېدو سره تاسو به څونه فائدې ملو شي د وینې جوړېدو سره زموږ د ټول محلې ته د ټول کې ته ډېره پیدا وي ځکه چې یو خدای د نالې او سړک ته راخېږي جی او بل خبره ده چې باران مارانو شنو دا ټول لار دغونه ډکوي نه غندو به سړک ته راځي بیا پدې چې سوګي جامع بل مزه کې کسان نه کښوړې خلک هغه تم تکلیف زمو خلکو تم تکلیف پدې لار چې څومره خلک زی هغه ته تکلیف دا وړه چې دی وکاږي موږ د دې به موږ ډېر شکریا ادا کوو چې زمو خلکو ته ډېر راټه پیدا ډېر شکریا ادا کوو د ډاکټر اکرم صاحب اولاد
چې څومره د خالد وقار چمکني ملک شهاب صاحب سپیشلی د ملک شهاب صاحب چې هغه په ډیره منډه والا او د وینې به ان شاء الله 33 سال مخکې نو شوی 33 سال بعد دوی کاوش وکړو او هغه کوشش کامیاب شو. ملک شهاب خان موجود دی موږ سره غنم پښتون کو سر نن د حدبراري کېږي لګیا دی تاسو دوه طرف ته چونی چوي د دې کلی د خلکو تعاون د دې پټو تعاون تاسو سمرو او د دې فایده بدی مالت ولا سمرو رسیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو مخکې زه د ارباب امیر ایوب ډیر شکرګزار یم چې هغه مونږ له د خطیر رقم راکو او یو درینه مسله د کوټیان نمبر 2 حل کا. د دې پټو کې مونږ سره خالد وقار خان چې کوم ایکس ایم پی او زموږ کزن هم دی ډیر زیات تعاون را سره وکړو وی چې څومره لګي دا د کلی د مفاد خبره ده ورسره شیردر ډاکټر تربورانی او تر زامنیو هغه وی چې څومره لګي زما یې اعتراض نشته. ورسره نعیم جان خان لتلیو نعیم جان خان هم وی چې د کلی د مفاد خبره ده چې څومره زیستا سو لګي سرکاري حد دی کې 50-55 فوټ لار ده خو چونکه تاسو ته پته ده هغه سر نه چې څنګه لار روانه ده نو مونږ زیات نه زیات د روډ نه مزنه 15 فوټ دی خو 15 فوټ اخوا تقریبا 30 فوټ کې ځکه چې زمونږ خپل مقصد سره کار دی چې زمونږ مقصد هم حل شي او د دې کلی علاقې خلکو ته تکلیف نشي. زه بیا هم د دې مالکانو شکرګزار یم او د ارباب امیر ایوب سپیشل شکرګزار یم د خپل پی ټی آی د ټیم د چمکنو ډیر شکرګزار یم چې مونږ په الیکشن کې سپورټ کړیو زموږ لاسونه مضبوط کړی دي او هغه ثمرات الحمدلله مونږ په دې شکل کې اوس خپل کلی ته وروړو. ثانک یو سر ډیره مهرباني. ناظرین د ورکوټ منصوبه نه دا ډېر لوی منصوبه ده او د دې ثمرات به تقریبا د نیمه کړي ده د دې رسیږي. په دې خبرو تاسو نه اجازه غواړم د الله پامان.